بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف لسم نمبر درس دی او د 7 اقسامو بیان شروع دی. په 7 اقسامو کې به مونږ نن ان شاء الله شپږم او اووم نمبر وایو. 7 اقسام ان شاء الله نن مونږ ختمو. 7 اقسام څه ته وایي؟ 7 اقسام د دې هغه شعر مونږ یاد کړو: صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف. دا اوه سیزونه دي. د دغه اوه سیزونو ته 7 اقسام وایي. نو دا چې کله په یو صیغه کې وي نو هغې ته 7 اقسام وایي. هغه صیغه مونږ په 7 اقسامو کې شمارو. نو د 7 اقسام مونږ 15 سیزونه ویلي. صحیح ویلی دی، د صحیح تعریف، د صحیح مثالونه او د صحیح وجه تسمیه هم ویلې ده. د هغې نه پس محموز ویلی دی. محموز د محموز تعریف، د محموز قسمونه، د محموز مثالونه، د محموز وجه تسمیه هم ویلې ده. بیا د هغې نه پس مضاف ویلی دی. د مضاف تعریف، قسمونه، مثالونه او وجه تسمیه هم ویلې ده. او د دې نه پس بیا په بل درس کې هم د مثال تعریف، د مثال قسمونه، د مثال مثالونه او بیا د هغې وجه تسمیه. بیا هم د اجوف تعریف، د اجوف قسمونه، مثالونه او وجه تسمیه مو وي. نن به انشاءالله موږ د ناقص تعریف، مثالونه او وجه تسمیه وایو چې ناقص څه ته وایي، د دې تعریف څه دی او بیا د دې مثالونه او دې ته ناقص ولې وایي. نو راځئ چې د ناقص تعریف زده کوو. د ناقص تعریف، ناقص داسې صیغې ته وایي، ناقص داسې صیغې ته وایي چې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت وي. یعنی د لام کلمې په ځای باندې حرف علت وي. موږ سره 3 حروف دي: فا، عین، لام. چې د فا په مقابله کې حرف علت وي، واو یا الف وي، نو هغې ته موږ مثال وایو. چې د عین کلمې مقابله کې حرف علت وي، نو هغه ته موږ اجوف وایو. هغه اجوف په یا واوي وي یا به یایي وي. د دې عین کلمې مقابله کې که واو وي نو اجوف واوي، که د عین کلمې په مقابله کې یا وي نو اجوف یایي. ناقص څه ته وایي؟ چې د لام کلمې په ځای باندې یا د لام کلمې ته مخامخ یا د لام کلمې مقابله کې حرف علت وي، نو هغې ته موږ بیا ناقص وایو. حرف علت وي لکه رما. دا رما په اصل کې رمایا دی. رمایا، رمایا. وګورئ دا را چې دی دا د فا په مقابله کې ده، او دا میم دا د عین په مقابله کې دی، او دا یا چې ده که نه دا د لام مقابله کې ده. نو دا یا حرف علت د لام مقابله کې ده، ځکه ورته ناقص وایي. ټیک شو جی؟ نو دا رما بیا داسې لیکلی کېږي، دا رمایا بیا داسې لیکلی کېږي. رمایا بر وزن فعاله، رمایا بر وزن فعاله. نو دا رما بیا داسې لیکلی کېږي، رما بر وزن فعاله، رما بر وزن فعاله. یا ګورئ داسې ګورئ دعا. دا دعا اصل کې دعوه دی، دعوه. نو ګورئ دا دال چې دی دا د فا کلمې مقابله کې دی، د عین کلمې مقابله کې دی، او دا واو حرف علت دا د لام کلمې مقابله کې دی. نو دلته کې دی دعا کې هم دا واو چې دی دا د لام مقابله کې دی، او د رمایا کې هم دا یا چې دا یا حرف علت دا د لام مقابله کې ده، ځکه دې ته ناقص وایي. نو ځکه چې دا بیا دې کې بیا تبدیلي کېږي، دې کې بیا بدلی راوستلی کېږي. دا رمایا چې دی دا بیا رما ویلی کېږي، او دا دعوه بیا دعا ویلی کېږي. دې کې چې تعلیل وشي، تعلیل معنا ده چې رد و بدل پکې وشي، نو هغې نه بیا داسې جوړېږي. نو د دعوه نه دعا جوړ شو، او د رمایا نه رما جوړ شو. ټیک شو جی؟ نو د رما بر وزن فعاله. او رمیون، رمیون چې دی دا د دې رما مصدر دی. دا رمیون مصدر دی، اسم دی، د ده نه بیا دا رما جوړ شوی دی بر وزن فعلون. خاجی اوس تا ته وایي بیا د ناقص 2 قسمونه دي. د ناقص 2 قسمونه دي. دا ناقص په یا واوي وي، ناقص واوي لکه دعا چې په اصل کې دعوه دی، دعوه. ټیک شو؟ نو دا دعا ویل کېږي، بیا دا واو په الف سره بدل شي. او دویم نمبر ناقص یایي لکه رما چې اصل کې رمایا دی، دا به رما لیکلی رمایا. نو دا یا چې دی دا بیا په الف دغه باندې الف مقصوره باندې بدل شي. ټیک شو جی؟ نو دا رما دا ناقص په یا واوي وي لکه دعا، او یا به یایي وي لکه رما. اوس دې ناقص ته ناقص ولې وایي؟ د ناقص د نوم نه پته لګي. ناقص معنا نه موږ وایو یاره نیمګړی. ناقص نیمګړی یا نقصان والا، نقص دی پکې، نقص. دا قلم چې دی قلم
دې قلم نه چې دا سر لاړ شي ورک شي نو دې قلم کې نقص پیدا شو که نه ځکه د د سر ته ورک شو نو دا اوس زر به اوچیږي د باندې به بیا لیکل نه کیږي نو دې کې نقص راغی نقصان پکې راغی دې کې کمی راغی کمی نو ځکه دې ته بیا ناقص ویلی کیږي دا قلم وایي ناقص دی دا قلم ناقص دی نیمګړی دی نو د سره چې کله بیا دا اثر پې ولګي نو اوس دا بیا پوره شو نو دقه شانتې د ناقص ته ناقص ځکه وایي د دې نوم نه پته لګي چې دې صیغه کې نقص وي او نقص پکې څه وي چې اخره د لام کلمې مقابله کې یا د لام کلمې ته مخامخ حرف علت وي هغه حرف علت اخره کې وي نو د ده نه د اخره نه د حرف علت ختم کړی شي نو د کې اخره کې نقص راغی نو ځکه دې ته ناقص وایي په فارسی کې دې ته وایي دمبوري ده یعنې لکۍ کټ شوي لکۍ کټ کړی شوي نو د ناقص ته دمبوري دا وایي ٹھیک شوه اوس په پښتو کې مونږ وایو د ناقص معنی ده نقصان والا نقص والا ناقص او په ناقص صیغه کې هم د لام کلمې په ځای حرف علت وي د حرف علت د وجې نه د لام کلمې په ځای حرف علت د وجې نه نقص راغلی دی نو تا ته وایي د ناقص معنی ده نقصان والا نقص والا او په ناقص کې د ناقص صیغه کې هم د لام کلمې په ځای حرف علت د وجې نه نقص راغلی دی کمی پکې راغلی دی نقصان پکې راغلی ځکه ورته ناقص وایي ٹھیک شو جی نو دا خو موږ سره د ناقص تعریف او قسمونه او وجه تسمیه شوه اوس اووم نمبر د لفیف تعریف قسمونه مثالونه وجه تسمیه لفیف داسې صیغې ته وایي چې هغې کې دوه حرف علت وي دا اوسه پورې چې موږ مثال وي نو دې کې به یو حرف علت و دا به یا مثال واوي وي یا به یایي و بیا د هغې نه پس هم اجوف وي نو اجوف درې حروف اصلي وي په دې کې یو حرف اصلي چې دی دا د عین کلمې مقابله کې دا دغه وي حرف علت وي یا به واوي وي یا به یایي وي دغه شان ناقص درې حروف اصلي وي په دې کې یو حرف علت د لام مقابله کې حرف علت راغلی وي یا به واوي وي یا به یایي وي ٹھیک شوه خو د اوسه پورې په مثال اجوف او ناقص په دې کې به یو حرف علت راتلو لفیف داسې صیغه ده چې درې حروف اصلي وي نو دوه حروف به پکې حروف علت وي یو به پکې حرف علت نه وي نو دا لفیف داسې صیغې ته وایي چې هغې کې دوه حرف علت وي لفیف داسې صیغې ته وایي چې دوه حرف علت چې درې حروف اصلي وو کې دوه حرف علت وي حرف علت څه ته وایي واو الف یا دا درې حروفو ته حرف علت وایي د هغې مجموعه ده وای او دا وای چې څوک بیماري د هغه د خولې نه دا وای الفاظ وځي وای خلک اکثر وایي وای مورې وای دادا وای امي داسې الفاظ د تکلیف د وجې نه انسان د خولې نه وباسي نو دا ګوره د بیمارۍ د وجې نه د انسان کې نقص دی بیماري ده پکې تکلیف دی ورته ځکه د خولې نه دا وای لفظ وځي نو دا واو الف یا دام نقص دی دا چې کومه صیغه کې وي هغه صیغه کې نقص وي دا واو الف یا کمزوري دي بیماران دي نو کومه صیغه کې چې دا واو الف یا وي نو هغه صیغه بیماره وي ٹھیک شوه نو هغه صیغې نه هغه بیماري بیا وښکلی کېږي هغې ته تعلیل وایي ٹھیک شوه جی نو د لفیف ته لفیف ځکه وایي چې درې حروف اصلیو کې دوه حروف علت وي یا به واو او یا وي ٹھیک شوه واو او یا نو دا واو او یا به یا یو بل پسې وي یا به یو به حرف علت واو وي بیا به ورپسې حرف علت نه وي بل یو حرف به وي او بیا به ورپسې اخره کې بیا حرف علت وي نو دا به دوه قسمه دي نو لفیف داسې صیغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې حروف علت وي چې درې حروف اصلي وي که نه په دې کې دوه حروف اصلي حروف علت وي بیا د لفیف دوه قسمونه دي یا به لفیف مقرون د قرن نه وته قرن قریب ته وایي قریب چې یو بل سره متصل وي یو بل سره یوځای وي یو بل سره نږدې وي او دویم نمبر لفیف مفروق دا د فرق نه وته فرق جداوالی ته وایي ٹھیک شوه نو فرق جداوالی ته وایي نو دا دواړه حروف علت به د یو بل نه جدا وي منځ کې به یو بل حرف وي دا مقرون چې دی دا به یو بل سره نږدې وي په منځ کې به بل حرف نه وي او دا مفروق چې دی دا به یو بل سره یو بل نه جدا وي منځ کې به بل حرف وي اوس به یو د لفیف مقرون ځان له تعریف کو او مثالونه به لیکو د لفیف مفروق به ځان له تعریف او مثالونه لیکو ښه جي د لفیف مقرون چې د قرن نه وته او قرن قریب ته وایي
نو لفیف مقرون داسې صيغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې حروف علت وي، دوه حروف اصلي پکې حروف علت وي او دواړه حروف اصلي دواړه حروف دا دواړه حروف علت یو بل سره متصل یعنی ملوي، یو بل سره متصل یعنی ملوي. لکه طوا، دا طوا چې په اصل کې طواویا دی، دا اصل کې دی طواویا. نو ګوره دا طواویا بر وزن فعله. نو ګورئ دا فا چې دی دا د طوا مقابله کې، طوا حرف علت نه دی. بیا دا عین او واو، دا عین او یو واو د یو بل مقابله کې دي، دا واو حرف علت دی، دا د عین کلمې په ځای دی. او دا یا او لام یو بل سره د یو بل مقابله کې دي، د یو بل ته مخامخ دي، نو دا یا هم حرف علت دی. نو دا ګورئ طواویا، طواویا. نو ګوره یو واو حرف علت دی، یو یا حرف علت دی او په منځ کې پکې بل حرف نشته دی، یو بل سره متصل وي، نو ځکه دې ته لفیف مقرون وایي چې یو بل سره ملو وي. ټیک شوه. طوا نو دا بیا لیکلی کېږي، دا طواویا اصل کې بیا دا طوا لیکلی کېږي، طوا. ټیک شوه. دا یا اصل پاتې شوه، د دا حرکت دی واو له ورکړی شو، نو دا طوا ویلی کېږي. ټیک شوه. نو دواړه حروف علت یو بل سره متصل معنا لري، یو ځای ملوي، لکه طوا بر وزن فعله. او طویون، طویون چې دا دلته کې دا طویون دا اسم دا مصدر دی، د ده نه دا طوا جوړ شوی دی، نو بر وزن فعلون. اوس لفیف مفروق داسې صیغه چې هغې کې دوه حروف اصلي حروف علت وي خو د یو بل نه جدا وي، فرق وي پکې په منځ کې، یعنی بل حرف راغلی وي. لفیف مفروق داسې صيغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې حروف علت وي، دوه حروف اصلي پکې حروف علت وي او دواړه حروف علت یو بل سره متصل نه وي، یو بل نه جدا وي، یعنی یو بل نه جدا وي. لکه وقا، وقا بر وزن فعله. دا وقا په اصل کې وقایا دی، وقایا. نو ګورئ دا واو حرف علت دی او دلته دا یا حرف علت ده، خو د دواړو په منځ کې جداوالی راغلی د دې قاف د وجې نه. دا قاف حرف علت نه دی، واو حرف علت دی او یا حرف علت ده، دا دواړه حرف علت دي، واو او یا حرف علت دي، خو په منځ کې جداوالی راغلی دی د دې دواړو. د طوا کې نه دی طوا، طواویا دې کې ګورئ دا دواړه حرف علت یو بل سره متصل دي، د دې منځ کې یو بل سره جداوالی نشته. او دا وقا چې دی که نه وقایا، نو دې کې یو واو حرف علت دی او یو یا حرف علت ده، په منځ کې پکې جداوالی دی د قاف د وجې نه، نو ځکه دې ته مفروق وایي. مفروق معنی چې فرق پکې راغلی دی، د قاف د وجې نه د دواړو حرف علتو کې یو بل کې جداوالی راغلی دی، ځکه ورته لفیف مفروق وایي. وقا بر وزن فعله. او وقیون بر وزن فعلون. فعلون وقیون دا د وقا مصدر دی، وقیون اسم دی او اسم دا وقیون مصدر دی او مصدر اسم وي او د دې وقیون نه وقا جوړ شوی دی. یا ګورئ د کتاب مثال والا وشا، وشا چې په اصل کې وشایا دی، وشایا واو او بیا یا، خو په منځ کې پکې دا شین دی وشایا، نو د واو او یا دا دوه حرف علت دي، د دې دواړو په منځ کې د شین د وجې نه جداوالی راغلی دی، نو ځکه ورته لفیف مفروق وایي. وشا بر وزن فعله او وشیون بر وزن فعلون. د وشا مصدر وشیون دی. خجی اوس د لفیف ته لفیف ولې وایي؟ د لفیف معنا دا لپټه هوا، دا لپټه هوا په اردو کې وایي. لپټه هوا لکه چې راغونډ کړی شوی وي، لکه مثلا دا یو کپړه وي داسې راغونډ کړی شوي وي، داسې وګورئ ما دا خپل لستوڼی داسې راغونډ کو، نو دې راغونډېدو ته لپټه هوا وایي. ټیک شوه چې دا زما دا لستوڼی لپټه هوا دی، دا راغونډ کړی شوی دی، نو لپټه هوا یعنی راغونډ کړی شوی، لپټه هوا راغونډ کړی شوی دی او په دې کې هم دوه حروف علت راغونډ کړی شوي وي، راغونډ کړی شوي وي، ځکه ورته لفیف وایي. نو دې کې هم دوه حروف علت وي، یا دواړه یو بل سره یو ځای وي یا دواړه د یو بل نه جدا وي، په منځ کې پکې بل حرف راغلی وي. نو که یو بل سره یو ځای وي نو دې ته لفیف مقرون وایي، که د یو بل نه جدا وي په منځ کې پکې بل حرف وي